زه به د پېښور باچا خان او ولی خان ته د هغوی د کافرې د غازیانو او د شهیدانو په سلسله کې چې په پېښور کې ولاړ یم نو زه به نر بشیر بلور صاحب په دې ستایم چې هغه ته مې سلام او د هغه غیرت ته او پښتو ته مې سلام. دا د غازیانو قافله ده، دا د شهیدانو قافله ده، دا د 100 کالو را روانه قافله ده. په دې لاره کې ډېرې سختې دي، ډېره ازغنه لار ده، خو د خدای په فضل سره باچا خان او ولی خان زموږ مشران او ورسره چې کوم دی اسفندیار ولی خان له دې خدای صحت ورکړي او نن ایمل ولی خان په میدان کې دی. مونږ به تر هغې پورې په دې لار روان یو چې یا به پښتنو له حق ګټو یا به پرې دا سر قربانو، د دې نه بغیر هم کوم دی بله لار نشته. او ګرانو ملګرو زه د ګرانو ملګرو باچا خان هغه لوړ شخصیت دی چې دا په صدو کې ډېر کم پیدا کېږي او دا خبرې چې مونږ کوو دا خبرې نه دي. تاسو یې لږ د غوږه تېر کوئ دې زړه ته یې خو واچوئ بیا به پته لګي چې زموږ سره څوک مقابله کولی شي او که نه. دا په هوا کې خبرې کول د باچا خان خبرې د عقیدت خبرې دي، د سوچ او فکر خبرې دي، د عمل خبرې دي او دا د دې دپاره دا ورځ منځلې کېږي چې موږ د مشرانو هغه سوچ په دې باندې بیان کو. هغه بابا چې د عدم تشدد خبره به یې کوله او خلکو چې کوم دی د دنیا ظلمونه پې کړي دي، خو زه دې خبرې له راځم چې خلک وایي چې دا خو ډېره زړه فلسفه ده، دا خو ډېرې زړې خبرې دي، نوې خبرې کوئ نوې. ای ګرانو ملګرو په دنیا کې د ټول نه معتبره فلسفه او جدید فلسفه چې نن که پې امن راتلی شي او کامیابېدی شي هغه د باچا خان د عدم تشدد فلسفه ده. د دې مقابله کې بله فلسفه نه شي کولی. دا زه د دې ځوانانو ذهن ته په دې اچول غواړم چې ډېر خلک موږ سره کیني نو هغوی د نوې فلسفو 300 کالو ته هغه وایي دا تازه ده، 6,000 کاله مخکې فلسفه دا تازه ده. باچا خان 100 کالو شي چې پښتنو ته دا فلسفه ورکړې ده. او ګرانو ملګرو د عدم تشدد په فلسفه څوک کامیاب شوي نه دي. که یو شخصیت کامیاب دی زموږ ملنګ بابا فخر افغان باچا خان چې کوم دی نو کامیاب شي. کامیابي نور څه ته وایي؟ پښتنو کې عدم تشدد راوستل دوس پرینینی چیچل دي او نن هغه په پښتنو کې عدم تشدد راوست 100,000 کسانو چې کوم دی نو د عدم تشدد په اصله باندې مسلک مقابلې ته ووته، انګریز سره توپ او ټینکو زور ظلم او زیاتي نن په دې خاوره انګریز نشته او د باچا خان سپیان شته، دې ته ګټه وایي او دې ته چې کوم دی نو فتح. مونږ نن د پاکستان حکمرانانو ته وایو، د دنیا واکدارانو ته وایو که امن غواړئ که مینه غواړئ او که ورورولي غواړئ نو د باچا خان په فلسفه باندې به عمل کوئ، په عدم تشدد به عمل کوئ. کوم عدم تشدد؟ باچا خان ورسره موږ له علم راکړی، هغه علم یې راکړی دی چې سبقونه یې راته سبق یې راته سکولونه یې راته کولو کړ. او ګرانو ملګرو باچا خان ځان سره کلک خلک داسې ودرولو چې خلکو دا امتحان ور اخیستو چې پښتانه په ټوپک نه یریږي، په ډز نه یریږي، په کوتک نه یریږي، په جیل نه یریږي، خو په عزت یریږي. د 400 یو قصابو او هغه چې کوم دی د انګریزانو کپړې کې نوښتې او په میدان کې ګرځاو تور رنګ یې وله ورکو په بازار کې او بیا یې کور ته ورګزار کو. سوچ وکئ تش په خوله خبرې نه دي که په رښتیا باندې نن دې بازار کې زموږ نه څوک کپړې وباس تور رنګ وله ورکړي په بازار کې هم ګرځئ تاسو به چا سره سترګې میلو کوئ او چې بیا دې کور ته ورولي او مور خور دې وګوري بیا به ته ژوندی پاتې شي. او زار د باچا خان نه چې هغه یوازې سړي نه ښځې هم خدای خدمتګارې وي چې دا قصاب یې کور ته ورویشتو نو د هغه مور ورته څه وایي وایي دی خو ما ورکوټې لوی کړی ما لیدلی دی خپل کور ته یې بوځه چې ستا مور او ستا خور.
او ګرانو ملګرو هغه عدم تشدد باچا خان په دې لاره کامیاب کړی دی. ګرانو ملګرو په دنیا کې 4 شخصیتونه ډېر مشهور دي د عدم تشدد. یو ګاندھی دی د هندوستان، بل ورپسې مارټن لوتر د امریکې، بل ورپسې لیو ټالسټای د رشیا، او بیا زمونږ ملنګ بابا فخر افغان باچا. ګرانو ملګرو په دې 4 واړو کې معتبر شخصیت څوک و؟ ولې؟ ځکه چې دی د مصلحت عدم تشدد کو. ګاندھی جي ورسره مارټن لوتر ورسره لیو ټالسټای دی د مصلحت عدم تشدد کو. باچا خان د عقیدت عدم تشدد کو. هغه وی که په دې سینه مې سوکولي وبه ملي میدان نه تختم نه، خو په چا ګزار نه کوم او په چا ظلم نه کوم او په چا زیاتې نه. او ګرانو ملګرو د باچا خان دا سوچ او فلسفه د ټولې دنیا ضرورت دی. که څوک هم د امن خیرخوا وي، که څوک د بچو مستقبل غواړي، څوک په وطن کې امن غواړي، څوک سوکالي غواړي، څوک معاشي انصاف غواړي، څوک چې کوم دی په دې کې د قومونو سره انصاف غواړي، دا به د باچا خان په سوچ او فلسفه عمل کوي. او زه باچا خان ته د عقیدت دپاره دا یو شعر پیش کوم، بیا ولی خان طرف ته ځم. وی اوله اوله کاڼي اوله سودې وخت شته، اوله اوله کاڼي اوله سودې وخت شته، ملګرتیا به د ډېرو کې سودې بخت شته، سر به ټیټ کې خود په خپله به تسلیم کې چې د کاڼو څخه سخت سرونه هم شته. ګرانو ملګرو هغه بابا باچا خان د هغې نه پس ولی خان چې کوم دی د جمهوریت په لار باندې د عدم تشدد دغه لار روانه کا، او په آئین کې هغه ګټې کړي دي چې دا بل چا نه دي کړي. مونږ پرامن جدوجہد کړی دی، مونږ د آئین د لارې جدوجہد کړی دی. د پاکستان آئین چې جوړېدو چې ولی خان نه وی، نن په پاکستان کې آئین نو، دا هم د ولی خان برکت دی چې نن په پاکستان کې تر آئین دلته شته دی. ګرانو ملګرو د اپوزیشن لیډرو خلک خو د اقتدار لیډران یادوي که نه، ولی خان د اپوزیشن لیډرو، او هغه د اپوزیشن لیډر داسې کردار ادا کو سټیټمنټ چې خبرې به یې کولې، د هغه په خبرو به خلکو پالیسي جوړوله. ولی خان پروینشل اټانمي په 73 کنسټیټیوشن کې واچوله، کنکرنټ لیست کې واچوله، او د هغې نه پس پرې را روان شو. او ګرانو ملګرو د دې صوبۍ خود مختاره دپاره یې جنګ کو، او د آئین دپاره یې جنګ کو، او زمونږ او ستاسو د حقوقو دپاره یې جنګ کو. او ولی خان هغه شخصیتو ګرانو ملګرو چې که نن د پاکستان د جمهوریت نه د هغه نوم وباسې نو تش کدو به پاتې شي. دومره لوی شخصیتو. لہذا که نن په پاکستان کې څوک امن غواړي د باچا خان په لاره دي ځي، که څوک جمهوریت غواړي د ولی خان په لاره دي ځي. څوک چې پاکستان کې امن او جمهوریت غواړي نو نن هغوی ته ضرورت دی چې د باچا خان د ولی خان لار خپله کړي او زمونږ په لار روان شي. هله به چې کوم دی جمهوریت او امن راځي، که نه نو په دې وطن کې چې کوم دی دا نشي کېدی. زه ګرانو ملګرو ولی خان ته چې کوم دی د عقیدت دا یو څو پیرزونه پیش کوم، بیا د خپل وطن یو 2 خبرې کوم، بیا د اجازت غواړم. وی خوري د خار په مخ کې، خوري د خار په مخ کې تل قسم د ګلغوټو په مخ، چا داسې زړور او دلاور ولی لیدلی دی، نور به زه مراد پوره کېدو پسې لا چېرته ځم، نن چې مې ژوندی دا شنغر ولی لیدلی. او ګرانو ملګرو مهرباني مهرباني حافظ صاحب مهرباني. ګرانو ملګرو زمونږ د وطن د دلته چې کوم تشدد دی د باچا خان په خاوره چې نن کومه وینه تویږي او ناروا ظلم روان دی، زه په یو 2 ټکو کې بیانوم چې یو خو په ټوله پښتونخوا کې تشدد دی، ظلم دی او زیاتې دی او دهشتګردي ده. او ګرانو ملګرو دا یو خبره دلته کوم، د هرې ضلعې دپاره دهشتګردو خپل تنظیم اناونس کړی دی. هره ضلع کې دی تنظیم شته، شیډو کیبینټ هم اناونس کړی دی. زما صوبایي حکومت هم وده دی او مرکزي حکومت هم وده دی او اسټبلیشمنټ خو د پخوا نه وده دی.
دا به څوک راویښوي دا به د باچا خان سپیان چې کوم دی دا دوی ته به چې کوم دی دا خبره کوي ګرانو ملګرو نن زما ټول وطن په سرو وینو کې سور دی او د ټولې پښتونخوا دننه تشدد دی خو یو خطرناک شکل درته ښیم بیا په هغې د نجات غواړم چې ګرانو ملګرو نن د افغانستان او د پاکستان جنگ دی دی په جهازونو پې ورځي او هغه د لاندې نه راځي نو چې دی جنگ کوي نو څوک به مري پښتانه به نه مري زما په وطن دا اور بني نو دا د دوو ملکونو جنگ نه دی دا بین الاقوامي جنگ دی دی دا شته پښتانه هم تباه کول غواړي څلوېښت کاله یې تباه کړو نور د تباهۍ اجازت نه ورکوو یا په شریکه مرو یا به ورته مخه نیسو یا به یې چې کوم دی مقابله کوو دا عجیبه خبره ده د غني خان خبره وایي که خازې شنې مې په قبر وي ولاړې که غلام مړ یم راځئ توکۍ پې لاړې چې په خپلو وینو نه یم لمبېدلې په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې چې سورې سورې مې فوج د دشمن نه کو مور یې ما پسې په کوم مخبته جاړې یا به دا بېننګه ملک باغ یادن کړم یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې زه ګرانو ملګرو د پېښور ټولو ملګرو ته تنظیم ته دې ټولو ته شاباسۍ ورکوم چې دومره په نرتوب او په ګڼ تعداد کې راغلي دي زه ګرانو ملګرو د خپل د دې خاورې د امن دپاره مونږ دا یوه خبره ضرور کوو چې دا اوس جنګ شو دا بین الاقوامي جنګ شو دی زمونږ د سر خطره ده دلته پښتون قوم ختموي ای پښتنو زه به تاسو نه تپوس کوم بیا به ایجاد غواړم آیا چې دی مونږ ختموي مونږ به تماشه کوو او که نه مه خبر مونږ په هېڅ قیمت افغانستان سره جنګ نه غواړو مونږ امن غواړو مونږ د ټولو پړوسیانو سره امن غواړو تر دې پورې چې هندوستان سره امن غواړو هسې د هر وخت په تون ټپه ټپه کې پې ورځي دوه ځل ورغلې ګوډۍ دله لګولي دي که نه بیا پې ورځي او نیغ نیغ کېږي لہذا ګرانو ملګرو مونږ په هېڅ قیمت جنګ نه منو مونږ امن غواړو او مذاکرات غواړو د مسلې حل غواړو دا تاسو ته منظور دی زه ګرانو ملګرو د دې حالاتو د واقعاتو په مناسبت سره تاسو نه لوز اخلم بیا اجازت اخلم تاسو به د دې حالاتو لپاره اتفاق او اتحاد کوئ ګوره خدای پاک فضل کړی حالات بدلیږي وایي څانګه به نن سبا کې ګل شي او مې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي که دی ما ته ډېرې لارې نیسي زه معافي غواړم دا یو نقطه ویم دا اړه مې تو کوي دا دلته چې موږ الیکشن بېللی دی دا مې الیکشن بېللی نه دی په موږ یې بېللی دی چا بېللی دی جنرال فیض څوک و دا اسټبلشمنټ د هغه شاته ولاړو دلته یې مذاکرات کړي دا د هغه باقیاتو په موږ الیکشن بېللی دی مونږ وایو چې جنرال فیض له سزا ورکې نو د ځمکې په کاته کې مه ورکوه پښتانې تباه کړي دي اور یې لګولی دی پښتون قوم یې خرڅ کړی زما په سر یې پانسي که زه به وایم چې افرین نن چې کوم دی په پاکستان کې یو سړي ته سزا میلو شو لہذا ګرانو ملګرو د دې حالاتو مقابله به کوئ د عوامي نشر پارټۍ مټې به مضبوطوئ او نن چې د باچا خان او ولی خان ورځ مانځو په دې لوس کوو چې اسفندیار خان د خدای صحت ورکړي او ایمل خان په میدان کې د ده لاس په مضبوطو دا جنگ به برابرو میدان ته به وځو د پښتنو حق به ګټو د خویندو میندو عزت او پړوني به ګټو د پلار نیکه پټکي به ګټو د خپلې خاورې حق به ګټو سر به ورکو خو د خاورې حق به ګټو دې ته به تیار یئ ځئ که نه یو لاس اوچت کوئ شا به یا هغه هغلته سم اوچت کوئ سم او داسې بیا غربوئ چې دشمنان یې واوري سم پرېږده چې دا لاسونه وټکئ اوس هم وټکئ زه نه اورم